من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. صدق الله العظيم. دا اللہ رب العزت عظیم احسان اور کرم دے کہ اللہ پاک منگ و تاسو تا پدی جون کی یو ځل بیا دا موقع را نصیب کړله چې د دین د زده کړې دپاره په دې مبارک او پاک مجلس کې د دین خبرې اورېدل او د دین خبرې زده کول د دې دپاره موږ ټول دلته نارینه زنانه میندې خویندې دا راجمع یو. الله رب العزت دې زموږ دا ناسته دا زموږ اورېدل اورول دا کړاو او محنت ستاسو دا راتلل دا دی الله پاک په خپل دربار کې قبول او منظور کی او د حشر په میدان کې دی الله پاک زموږ او د پاک پیغمبر د ټول امت لپاره د نجات او د خلاصۍ سبب او ذریعہ وګرځي. الله رب العزت چې په انسان باندې څومره نعمتونه کړي دي هغه یو نعمت دومره لوی دی چې پورا ژوند که چېرته انسان د هغه نعمتونو شکر ادا کول شروع کی نو د یو په نعمت کې به د انسان ټول ژوند تیر شي. خدا الله پاک د یو نعمت شکر او شکرانه دا به ادا نشي. د الله په نعمتونو کې یو لوی نعمت چې مونږ ته خپل خوږ پیغمبر د دو جهانو سردار او دلبر د کوثر ساقی پیغمبر هغه مونږ ته را لېږلی دی. دا یې په مونږ باندې ډېر لوی احسان ډېر لوی کرم او ډېره لویه پرځونه کړې ده. او بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا راتلل چې څنګه د نارینهو دپاره رحمت دی څنګه چې د نارینهو دپاره دا یو نعمت یو احسان دی نو دغسې د زنانو دپاره د نارینهو په نسبت زیات رحمت او زیات نعمت اور احسان دی. مخکنی بیان کې ما عرض کړو چې په زمانه د جاهلیت کې با د مکی مشرکانو لونه ژوندۍ په ځمکه خښولې د هغې نه مخکې عیسایانو یهودیانو هغوی به دا وي چې زنانه دا یو بدروح دا یو حیوان دی دا یو څاروی دی او دې زنانه ته به انسان نه وي. یونان چې هغه په عقل کې د دنیا په ایجاداتو کې د دنیا په ترقی کې یو ډېر لوی قوم حسابېده خو هغوی به دا وي چې دا چې کم بدوان یي دا چې کم بدروح یي دا مونږ چې ورته بو ویو وي دا زنانه د هغه بو هغه روحونه دي چې دنیا ته راغلي دي. او هندوانو به داسې کول چې کله به یې نارینه خښو نارینه به چې کله سیزه نو د هغې سره به یې هغه د هغه ښځه هغه به یې هم وسیزله ځکه دا خو د نارینه دپاره وه چې نارینه ژوند ختم شو نو د زنانه د ژوند څه مطلب. لیکن د الله پاک احسان چې هغه پاک پیغمبر یې راولېږه او هغه پیغمبر موږ ته د زنانو شرف عزت او مقام وښو او دومره لوی مقام چې نارینه ته یې دا وینا وکړله چې ستا جنت ستا د مور د خپو لاندې دی. نو اول د الله پاک احسان او شکر چې الله تاسو ته دا مقام را کړی دی او دویم بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت او د رسالت احسان چې هغې تاسو ته دومره لوی مقام را کړی دی. د دې نه باوجود که نارینه د الله نافرمانی کوي نو بیا هم ښه کار نه دی ولې که زنانه د الله نافرمانی وکړي نو دا خو د الله د نعمت هم ناشکري ده او د پیغمبر د پیغمبرۍ هم ناشکري ده. پکار خدا وه چې تاسو زنانو د سترګې د رب برابر د الله نافرمانی نه کولی ځکه چې الله په تاسو دومره احسان وکړو چې جنت یې راواغست او ستاسو د خپو لاندې وغوړو چې ستاسو د خپو لاندې جنت دی او بیا هم تاسو نافرمانی کوئ بیا هم تاسو د الله حکمونه نه منئ بیا هم تاسو نه منځونه پاتې شي بیا هم تاسو نه د رمضان روزې پاتې شي بیا هم تاسو غیبت وکئ بیا هم تاسو لعن طعن وکئ
بیا هم تاسو بد زبانیو کوي چې تاسو د خپل لاندې جنت وړلې شي وي تاسو ګرځي نه په جنت ګرځي او کوي ګناهونه که تاسو یو ځل دا سوچ وکړو چې الله خو زمونږ د خپل لاندې جنت وړولې دي نو بیا موږ د الله نافرمانی ولې وکړو او څنګه یې وکړو دا خو د شرم او د حیا او د غیرت هم خلاف ده دویم چې موږ ته خو معاشري انسان نه وي دا خو د پاک پیغمبر رحم اور کرم داغه د رحمت للعالمین هغه صفت چې موږ ته هغه پیغمبر دومره لوی شان راکړ په کار خدا وا چې تاسو ټول ژوند هغه د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې داغه د سنت او په عمل کې تیرېدلې او تاسو 24 غنټه ژوند هغه داسې وي چې د پیغمبر د سنت یو نمونه وي تاسو په غیږ کې چې کم بچی تربیت حاصلولې هغه ته د ژوند ټول هغه طریقې زده وي کومه طریقې چې د الله نبی موږ او تاسو ته خود لیدي خو موږ ګورو چې نارینه هم د الله د دین او د پیغمبر د دین او د الله او د الله د رسول نه غافل دي خو نارینه پزې زنانا هغه خو زیات غافل دي بیا دویم تاسو ته دا یو لوی شرف حاصل دی چې پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم صلیخ کالا په مکه کې ګرځیدو بچی بچی پیجاندو بوډا پیجاندو ځوان پیجاندو نارینه پیجاندو زنانه پیجاندو خو سبا ته وی ودا د عبد الله زوی محمد دی په دین نوم باندې صلیخ کالا هر چا پیجاندو لیکن دغه پیغمبر چې د رسول الله په نوم باندې چا پیجندلې دی د ټولو نمخ کې نو هغه نارینه نه دی پیجندلې زنانه پیجندلې دی تاسو اعزاز دی دا تاسو لپاره دا د فخر خبره ده چې د الله پیغمبر د غار نه راغی خپل حجره مبارکه ته او بدن مبارک رپیږي او وینا کوي چې زمبلونی زمبلونی دثرونی دثرونی په ما صادر واچوي به فرمایل په صادر باندې بزما یخواله زما تبه ختم نشي په ما باندې یو لوی کمبل را واچوي نو زمونږ استادو او د امت د ټولو نه مشره مور حضرت خدیجه تپوس کی زما دلبر زما سردار پتا سو شو د الله پیغمبر فرمایي وی خدیجه په غار کې هم یو سړی راغی او زید خپل ځان سره نږدې کړم په غېږ کې ونیولم او ما ته وی چې اقرا یما ته په جواب کې چې ما نه بقارین صلیخ کاله تیر شوی دی مدرسې ته نیم تلې سکول ته نیم تلې استاد خوا ته نیم ناس نو زه څنګه ووایم زه خو سویلی نشم وی دوباره یې راته ووی بیا یې په غېږ کې ونیولم دریم ځل بیا یې په غېږ کې ونیولم وی قریب و چې زما دا پختۍ په یو بل کې ننوتې وی بیا یې راته ووی چې اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ودا پنځه آیتونه راته وی وزه بیا په دلارې را روانم چې بره مې وکتل وی دقه د مارغه په شان په هوا کې روانو وزه نور مو یریدل وی اوس دا یاره مې پزله کې دومره ډیره ده چې دا سینه مې چرته ونه چوي په خپل ځان باندې یریږم حضرت خدیجه فرمایي وی زما رب تا چرته ضایع نکي زما رب چرته تا ضایع نکي وی ما 15 کاله د دې ورځې انتظار وکړ 15 کاله مخکې چې ته زما د غلام سره تجارت لپاره تللی وي نو زما غلام ما ته ویلو چې دې به کوم ځای کې کېناست نو ورېځې به په ده سورې وکړه وی دې به چې په کوم ځای کې روانو نو ونې به ورته ښکته شولې وی ما هغه وخت کې اندازه وکړله چې ته عام سړی نه ته عام هستی نه ته د عام انسانانو په شان ته انسان نه الله پاک تعالی یو لوی مقام را کړی دی نو ځکه ما تا ته د واده پیغام راولېږم تا سره مې واده وکړم او هغه وخت نه واخله تر اوسه پورې 15 کاله زما ستا سره تیر شو او دا 15 کاله مې په دې انتظار کوم چې تا ته به هغه لوی منصب کله ملاویږي چې زه ستا په لاس باندې لاس کېږدم زه ستا په لاس باندې بیعت وکړم او زه د ټولو نه اولنی مؤمن او مسلمانه جوړه شم
وتا خپل لاس مبارک ما ترا نږدې کرا مخ کې کا چې زه ستا په لاس باندې لاس کېدم او زه مؤمن او مسلمان شم. نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه خپل لاس نږدې کو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لاس مبارک باندې کې خو کلمه ویلا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د دې کلمې اولنې گواهی زما مین در خويندو ستاسو یو نور ور کړی دا د ټولو نمخ کې محمد د رسول الله په شکل کې دا یو زنانه پیژندلې ده چې هغه زما مور هغه ستاسو مور هغه د ټول کائنات د مسلمانانو مور ده. تاسو ته دومره لوی شرف او دومره لوی عزت حاصل دی چې تاسو زما پیغمبر د پیغمبرۍ پجامه کې، تاسو زما پیغمبر د نبوت پجامه کې، تاسو زما پیغمبر د رسول پجامه کې د ټولو نه اول لیدلې دی. خو زما د زړه درد دا دی، زما ستاسو نه شکوه دا ده چې کوم پیغمبر تاسو د نارینهو نه مخکې لیدلی، تاسو د هغه نبوت او رسالت د نارینهو نه مخکې پیژندلی، نن چې ستاسو په غم کې په کور کې غم راشي نو تاسو را پاسئ او زما د پیغمبر په سنتو باندې چړې ولګوئ او هغه ټوکړې ټوکړې کوي. نن چې ستاسو په کور کې خادي راشي، سنت دی، کوژدنه ده، واده دی، نو تاسو را پاسئ او زما د پیغمبر سنت ذبح کوي. تاسو له زما د مور د حضرت خدیجه هغه اولنۍ ورځ هېره شوه، تاسو ته هغه وخت هېر شو چې حضرت خدیجه دا ارمان کوي او 15 کاله مې په دې تمه تیر کړل چې زه ستا نبوت او رسالت وینم، او تاسو ته دغه کلمه د مور په غېږه کې میلاو شوه. خو بیا هم تاسو زما د پیغمبر په سنتو پورې مذاق وکړل، بیا هم تاسو زما د پیغمبر په سنتو پورې مسخري وکړلې، تاسو خپل رسمونه او رواجونه رامخ کې کړل او زما د پیغمبر طریقې خرست وکړلې. تاسو ته نن د خپل قوم، د خپل خاندان، د خپل خپلوانو عزت هغه زیات ګران او زیات غټ محسوس شو او زما د پیغمبر عزت تاسو ته هیڅ عزت ښکارا نه شو. درد دا دی، افسوس ساز دی، او دا زنانو ته درد ځکه بیانوم چې ستاسو په غیږ کې د امت تربیت کیږي. د بچی اولنۍ درسګاه هغه ستاسو غیږي، که ستاسو په غیږ کې دی بچی لا اله الا الله ازده که دی به ټول عمر ټول ژوند لا اله الا الله وي. او که دغه ماشوم ستاسو په غیږ کې لیلا لیلا ازده کړل دا به ټول عمر لیلا لیلا وي. اوس دا فیصله تاسو باندې کول دي چې آیا تاسو معاشره هغه د مسلمانانو معاشره جوړوي او که د هندوانو معاشره جوړوي، که تاسو یې دین طرف ته راولئ او که تاسو یې بېدینۍ طرف ته راولئ. ما ته رایاد شو خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه وړوکی ماشوم دی، مور او پلار مشوره کوي وی دا خپل د دې بچی نه د زمانه یو لوی انسان څنګه جوړ کو. ښځه او خاوند مور او پلار مشوره کوي، مشوره کور چې همیشه چلیږي نو په دې دو وختو چلیږي، نارینه او زنانه، ښځه او خاوند، د بچی مور او پلار، په دې باندې کور چلیږي. نن زمون کورونه ولې روان دي؟ د زنانه قبله یو طرف ته ده، د نارینه قبله بل طرف ته ده. د ښځې سوچ جدا دی، د نارینه سوچ جدا دی. فکر دا دی خپل کور ولی نشته، خپل گاډی ولی نشته، دویم کور ولی نشته دی، دویم پلاټ ولی نشته دی، په بینک کې پیسې ولی نشته دی. نارینه داغه د 24 غنټې سوچ دا دی پیسې به څنګه پیدا شي. زنانه چې کینی ښځه هغه هم دا وي سړی پیسې به څنګه راوړي، فلان کی بلډینګ ودراو تلا په جوپړی کې ناسي، فلان کی دومره غټ ګاډي واغستل تاسو سره سیکلوم نشته دی. زمون سیالي هغه د دنیا ده، فکر د دنیا دی. که زمون ښځه او خاوند نه مور او پلار هغه سوچ کوي، مشوره کوي، نو مشوره د دین نه کوي، مشوره د دنیا کوي. نو دې ښځې خاوند دواړو مشوره وکړله چې دا خپل بچی نه به د زمانې یو لوی انسان جوړ کو. څنګه جوړ کو؟ تربیت یې کوي. مور ورته وینا کوي
چې بچیا ته مدرسې ته سبق لاړ شي واپس کله راشي زمونږ ډیره غریبی ده مونږ محتاج یو زمونږ مالک دی چې هغه مالک کله رضا شي نو مونږ ته خوراک راکړي او چې هغه مالک کله خپي نو بیا مونږ له سن راکړي نو بچي تاسو کی وی هغه مالک مسنګ رضا کم وی ته چې د مدرسې نه واپس راشي دا جا نماز دی دا جا نماز به وغواړي او 10 به وکي او دلته به 2 رکعاته نفل وکي او توبه به وباسي او د الله نه به دعا وغواړي چې الله مونږ خو فقیران او غریبانان او مونږ سره نشته دی الله ته د خپل خزانه نه مونږ ته سره کی ودا 2 رکعاته چې وکي نو بیا به د کور کمرې بورچخانه تاقچه دا به تلاش کی وسنه سزا کې به الله استاد خوراک تنظیم کړي وی صحیح د مور داسې وکم ماشوم مدرسې ته لاړ مکتب ته لاړ سبق وی واپس راغی او د سیو کو جانماز غړو 2 رکعات یې وکړل ته تلاش کړل په یو تاقچه کې دا روټه پرته د خم مزیدارا راغی وی خوړلا په بل ورځ باندې شراغی مور بیا روټه تیار کړی دا زی بدل کړی په بل ځای کې خېلا د تلاش هغه تاسو ملاو نو شول په بل ځای کې ملاو شول راوا غستل وی خوړلا په بل ورځ باندې بل ځای کې ملاو شو په بل ورځ باندې بل ځای کې ملاو شو مور هر ورځ د دې بچی لپاره د خوراک تنظیم کوي خو بچی ته دا نه وي چې کوم ځای کې پراته ده او ما تنظیم کړی دی د بچی ذهن دا جوړ کړی دی موږ غریبانان یو موږ سره سنشته دي راځي په مصلی به ودرېږي 2 رکعات وکړي د الله نه بغواړي یو زمانہ تیر شو یو ورځ مور صدقار د پاره لاړه چې کار د پاره لاړه نو یو د متیاد شو چې د ماشوم د پاره خو د خوراک تنظیم نه وکړي چې ځکه خو یې خنه ده ماشوم براشي 2 رکعات به وکي او بیا په کور کې ګرځي خوراک باندې ملاويږي نو ته په ځل کې بدار راشي چې هغه الله خو موږ له روټه نه راکړي دا خو زما مور مال راکولا نو لاسونه اوچت کړ چې الله زنا خپل کور ته رسیدلې شم نه خپل بچی د دې وخت روټه تیارول شم او دومره وخت ما د خپل بچی د ایمان د حفاظت کوشش کړې ده الله نن زما د بچی ایمان محفوظ کړي زما د بچی ایمان ضایع نه کړي دا دعای وکړه ماشوم چې کور ته راغی مور نشته ده او داسې وکړه مونږ وکړه جانماز کې خو لال پتاخچه کې وکتل په یو خولي کټوري کې خوراک پروت دی درا واغس وای خوړه داسې خوراک د خپل جون کې نه خوړلې او داسې لوخه د خپل کور کې تر اوسه پورې نه دی لیدلې چې مور کور ته رااله تپوس کې بچي خوراک میموري نن خو مالک سم رضا شوه نن خو مالک سم خوشاله شوه وسنګا وکم کټوره کم لوخه چو وتا سلوخه خو ما مخ کې نه دی لیدلې وکم خوراک چې نن راکړې دی وتا سخکونه خوراک دا خو ما د دې مخ کې نه دی خوړلې یو مالک نن زمانه ډیر زیات رضا او ډیر خپل خوراک را مانه خوړا مور فورا لاړه او دسه وکړه چا نماز وغوړو سجده وکړه په جړا شولا وی الله ستاسو شکر دی نن د امتحان رضوا چې زما بچی دا انن بداغه ایمان ځای کېده تا د خپل خزانو نه د جنت خوراک راولېګ زما په بچی دی خوراو خو زما د بچی ایمان به محفوظ کړ زما خويندو د ایمان په تاریخ کې د اسلام په تاریخ کې داسې خويندې موجود دي موږ له داسې خويندې پکار دي چې دا غي په غیږ کې د داسې ماشومان تربیت وشي هغه داسې ماشومان لوی کی هغه داسې ځوانان اوسېږي نو چې زما د خور دا د موبایل نه نه اوسګارا دا د ډرامو نه نه اوسګارا دا د غانو دا اورېدل نه نه اوسګارا نو دا زما خور دا به داسې بچی تربیت څنګه وکي چې زما د خور دا پخپلا نه د سحر مسکی نه د ماسپخین نه د ماخام نه د مازیګر پنځو منځونو کې روز دی رشي دا یو منځ اونو کې د مال لپاره څنګه داسې معشوم تیار کی چې هغه به مزګزاري هغه پنځه وخت مسکی زما د خور چې دا پخپل حلال او حرام نه پیژني دا د حلال او د حرام تمیز نه کوي نو دا په خپل غیږ کې د یو داسې صالح نیک صالح مؤمن مسلمان تربیت څنګه وکي غم داده دا زمونږ دا ناس دا راجم کېدل دا د غم د فکر د پاره دي
حضرت ثابت یوزے کے ولی په غاړه باندې ناست دی او ولا کې په اوبو کې د برنا د سیب یو دانه رااله د خو په اوبو کې وینځله او به وخوړله د دې نرستو خیال شو چې دا خو په اوبو کې راغل وا نو ستا خو نه وا دا به د چا د باغ نه ریجیدلی دا به د چا د باغ نه ارتاوه شوي په دغه ولا باندې په دغه خور په دغه اوبو باندې روان 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 نو د سیبانو هغه باغ ته ورسید چې هغه باغ ته ورسید نو د باغ مالک نه تپوس کوي استاد د باغ نه یو دانه په دې اوبو کې ارتاوه شوي وا او هغه په یو لختې باندې فلانکی ځای ته ورسېدله زما خیال نو او ما هغه دانه هلته وخوړله د خوراک نه بعد احساس وشو چې مال خو نو خوراک پکار د مالک نه تپوس کول پکارو ما ستانه تپوس ونکړ اوس به زه څه کوم نو د باغ مالک ته وایي چې زه خو تا دا معاف کوم نه تا زما د باغ دانه خوړلې ده زه تا ته نه معاف کوم دیو ته سوالونه کوي حالانکه په شریعت کې د پابند نه دی ځکه د باغ نه شو کولای د باغ نه په خپل غورځېدلې ده اوبو وړې ده او د په لختې او په اوبو کې نیولې ده وګوره پاکي څومره احتیاط څومره وی په یو صورت باندې تاسو معاف کولای شئ چې ته ځوانې او زما په کور کې یو پیغله لور ده خو هغه په لاسونو باندې شله ده پخپو شله ده په سترګو ړنده ده په ژبه باندې چاړی ده او د غوږونو د اورېدلو هغې کاري نشته دی هغه هم کڼه ده وی که داسې معذوره لور ته د هغې سره نکاح کوې نو زه به تا معاف کړم دی حیران شو چې داسې معذوره زنانه زه به پوره کال داسې ساتم خو بیا سوچ وکړو چې ګوره که په دې باندې هغه یو سیب دانه معاف کیږي او په د آخرت د عذاب نه به بچ کیږم نو د دنیا څومره عمر دی 50 کاله 50 کاله 80 کاله برداشت وکړم وچې زه رضا یم وی رضا وی آو امام راغوښتو قاضي راغوښتو کسان راغوښتل نکاح وشو پیغله خپل کور ته رخصت شوه دې ماستن لاړ چې څنګه کمرې ته دم نشو نو یو دم د کمرې دروازه را بند کړل رامنډې کړلې او راغی په خپل هغه سخر پسې د باغ مالک پسې چې تا په ما څو کړل هغه وی ولې وی په یو نامحرمه زنانه باندې زما سترګې ولګولې هغه څنګه نامحرمه زنانه وی تا ویلو چې زما لور په لاس خپو باندې شله ده تا راته ویلو چې بدصورته ده تا راته ویلو چې ړنده او کڼه ده او چاړې ده تا چې کومه زنانه کومه جنۍ رالیږلې ده هغه خو روغه موټه ده او د 14مې د شپږمې په شانتې پړقېږي ظالمه په ما باندې دی یو نامحرمه زنانه وکتله هغې بچیا پریشانه کېږه ما زما دې لور د حرامو دپاره په خپو باندې تر اوسه پورې تګ نه دی کړی سفر یې نه دی کړی زما دې بچی تر اوسه پورې په خپل لاس کې حرام نه دی نانیولی زما دې بچی په سترګو باندې حرام نه دی کتلی زما دې بچی په ژبه باندې ناجایزه خبره نه ده کړې زما دې بچی په غوږونو ناجایزې خبرې نه دي اورېدلي نو زما مقصد دا چې دا ړنده ده کڼه ده چاړی ده خو د حرامو نه ده او زه ستا د کردار نه متاثره شوم ځکه مې دا لور تا ته درکړله په هغه کور کې څوک پیدا شو د ده نوم ثابت دی د ده په کور کې چې بچی پیدا شو د هغه نوم نعمان دی او موږ هغه ته امام ابو حنیفه وایو هغه زموږ امام دی او موږ په ټولو مسایلو کې د هغه تقلید کوو دومره لوی عظیم انسان بچی څنګه الله ورکړ خو مور او پلار حلال او حرام کې دومره احتیاط کوو نن زموږ دغه میندې او خویندې څه احتیاط کوي وی په کدوګي راوړه که په فریبي راوړه که په دروغي خو مال راوړه شیزونه ډیری خوراک ډیری چې هر قسمه شیزونه ډیری نور هر څه چې کیږي هغه به کیږي خبر دی ګورو به آخرت دی ګورو به نن زموږ ژوند زموږ فکر دا جوړ شوی دی نو بنیادی شی زموږ په غیږ کې چې کوم اولاد دی زموږ په کور کې چې کوم اولاد دی د دې اولاد نه د وخت ولیان جوړول غواړي صالحان او نیکان جوړول غواړي دې ته ژوند ښودل غواړي او دا زمونږ استاسو او د دې میندو دا ذمہواری ده چې موږ به دا خپله ذمہواری پوره کوو نو د هغې نه بعد به
زمون په کور کې داسې ښکلي ګلان، داسې نیکان او صالحان، داسې بندگان دا به ال پیدا کیږي چې کله به موږ ځان په خپل پابند کوو. نو اول خدا چې د موز اهتمام دا څومره زمون خويندې میندې چې دلته موجود دي دا الله په کور کې نن عهد کوي، وعده کوي چې زمونږ نه به یو فرض موز نه قضا کیږي. او دویم شاید ما هغه مخکې ورځ دلته ویلو یا به بل چرته مې ویلو مې هغه به کومه موري او هغه به څنګه موري چې د هغې نه د تهجد موز پاتې شي. هغه به هم لازم ته مور وي چې د دې په کور کې اولاد او بچي یي او دا په نیمه شپه راپانسي او د خپل بچو دپاره د دنیا او د آخرت خیر ونه غواړي. دا څنګه مور ده؟ دته سره څنګه مور ویلی شي؟ مور وی هغې ته چې دا به د شپې په تیارې په نیمه شپه کې راپاسي او دا په جانماز ودرېږي او دا به د الله نه د خپل اولاد دپاره خیر غواړي. نو د تهجد د مونځ اهتمام وکړئ، د تهجد د مونځ پابندي وکړئ او د دې سره سره اشراق او خصوصا د چاش مونځ. که تاسو دا غواړئ چې زمونږ کور زمونږ بچي هغه دی چې په رزق کې چاته محتاج نشي نو د چاش 4 رکعاته مونځ هغه په ځان لازمي کړئ. نور راوخیږي د هغې نه 15 منټه بعد چې کوم مونځ کېږي دې ته د اشراق مونځ وایي، دا 2 رکعاته. دا چې کله مونځ دا نور لږ توت شي 9:30 بجې دا ټایم په دې ټایم کې 4 رکعاته نفل مونځ کول په دې سره الله پاک د دنیا او د آخر ټول خیرونه انسان ته ورکوي. او د رزق دپاره خدا دومره غټه وظیفه ده چې تاسو په ګرنټۍ باندې وکئ. که چېرته تاسو د دغه مونځ پابندي کوله او ستاسو په کور کې د رزق کمی راغی، کومه جرمانه کومه سزا چې په ما ته راکوئ زه تیار یم. او دومره په اعتماد ولې ویم 1400 کاله مخکې د رښتینو سردار زما او ستا پیغمبر وینا ده چې څوک د ضحا د چاش د مونځ اهتمام کوي الله پاک به د رزق په معامله کې هیڅ چاته نه محتاج کوي. د دې سره سره په خپل کورونو کې حلال او حرام خپل خاوندان خپل بچي پوه کوي. خاوند ته ووایه حرام دې راوړل ته به یې ذمهوارې، زه به تا سره وږې تنده هر څنګه تکلیف تېروم خو حرام د سره نه خورم. د دنیا ژوند دی تېرېږي، کم سړی په فټبارې پروت دی په هغه هم تېرېږي او کم چې د بادشاه په محل باندې ناست دی په هغه محل کې هم تېرېږي، خو د آخرت ژوند نه تېرېږي. دغه رنګې خپل اولاد خپل بچي پوه کوئ. هر ورځ ماښام سهار ورته وینا کوئ چې بچیا بغیر د روپۍ نه راشه، خالی لاس راشه، خو زما کور ته حرام را نه وړئ، زما کور ته حرام را نه وړئ. دعاګانې کوئ چې الله د حرامو ټولې دروازې په موږ بند کړي او د حلالو ټولې دروازې په موږ کولاو کړي. غني ذات دی، غیرتی ذات دی، صمد او بے پروا ذات دی چې کله ته تاسو غواړئ زنانه چې زمونږ نارینه تی غواړو الله وی ماله حیا راځي چې زما بنده ما ته لاس اوچت کړی دی. او چې بیا زنانه غواړي ځکه چې زنانه چا ته لاړ شي نو خلق وی یاره زنانه راغلی وه، بده خبره ده. نو چې خلق تاسو نه حیا کوي الله خو تاسو نه ډیره حیا کوي. نو د الله نه غواړئ او حلال غواړئ او وافره غواړئ، ځکه چې کله انسان د فقر او د فاقې د وجې نه یو داسې ځای ته ورسي چې خپل ایمان او اسلام پرېږدي. او دریم بنیادی خبره د پردې اهتمام وکړئ، د پردې اهتمام وکړئ. دا پرده په تاسو داسې فرض ده لکه نن د ماسپښین مونځ چې په تاسو فرض و. دا پرده په تاسو داسې فرض ده چې اوس 1 غنټه بعد به چې په تاسو باندې د مازدیګر مونځ فرض کیږي. دا په تاسو لازمي ده. او د چا نه چې په ژوند کې ستا د چا سره نکاح کېدلی شي د هغه نه به پرده کوئ. عزت به محفوظي، کور به محفوظي، نسلونه به محفوظي، نفس به محفوظي، عزت به په دې پورې څه کار دی. د سره تعلق دی نو دا که د ماما زوی دی نو ستا د خاوند د ماما زوی دی، دا ستا د خاوند د تره زوی دی،
دا ستا خاوند د ترورۍ زوی دی ستا سره څه رشته ده او بیا د هغوی سره میل جول لباس داسې اغوستل چې په هغې کې سړی بالکل بربنډ ښکاره شي زما پیغمبر فرمایي یو زمانه به راځي چې زنانو به لباس اغوستی او په اغوستي لباس کې به بربنډي د الله نبی فرمایي زنانه به په ورځ د قیامت میدان د حشر کې داسې زنانه به راځي چې دو به د قیامت ته نږدې په دنیا کې لباس اغوستلی خو سره د لباس نه به بربنډي صحابه عرض کوي د الله پیغمبر لباس به او بیا به بربنډي وي او څنګه به دا لباس به لباس نه لکه نن سبا موږ ګورو زنانا هغه لباس داسې لباس او اغوستلی چې هغه لباس کې د زنانا ټول اخکاری لباس نه یا نن سبا فیشن جوړ شوی دی زنانا داسې لباس جوړي چې بالکل بزان پورې بالکل سلایو کې وګڼي نن سبا زموږ الکان هم دغه فیشن شروع کړی دی ځکه له اریان شم چې دای اغوستي دي او کدا کپڑا وړوا او ټیلر د پورې ګنډلی دي اریان شمه په دې اریان هم چې دې به دا کپڑا وباسي څنګه او دې به اغوندي څنګه دا الله نبی فرمای من تشبه بقوم فهو منهم وچا چې د کم قوم سره مشابهت وکړه د حشر په میدان کې به دا غوي سره پاسي خويندو دا زموږ لباس نه دی دا د يهوديانو لباس دی دا د پیغمبر د دشمنانو لباس دی نو نن چې زما او ستا بچي د پیغمبر د دشمن لباس واغوندي نو د حشر په میدان کې با زما د پیغمبر د دشمنانو په صف کې پاسي دا تاسو چې کم نری او باریک لباس اغوندای دا د حضرت عائشه لباس نه دی دا د حضرت خدیجه او د حفصه لباس نه دی دا د میمونه او د جویری لباس نه دی دا د حضرت رقیہ د کلثوم د فاطمی لباس نه دی دا د مسلمانانو د صحابیاتو لباس نه دی دا د صحابه او د پیغمبر د دشمنانو د زنانو لباس دی که په دغه لباس کې ژوند تیروي نو د حشر په میدان کې با زما د پیغمبر د دشمنانو زنانو په صف کې پاسېږي او دا سخت خبره زکه کوم چې خفقېږم تاسو زما د محلي زما خويندې زما د میندو په ځای دا سخت خبره زکه کوم چې دنیا په داسې حال کې تیرا کوي چې په ورځ د قیامت زما د پیغمبر په صف کې پاس آئی او د خپل محلینا یو داسې معیاري محله جوړه کړي چې خلق وي چې توحید محله په ځای کې بچرته کور میلاو نشي ولی یاره د دې زنانو پرده ډیره کلکه ده زنانې ډېری دینداري دي بچي دینداري دي بچیانې دینداري دي زامن حافظان دي لوی حافظان دي لوی عالمان دي داسې کور پکې نشته دی چې بیلمازه پکې نو زم دې محله ته ځم زه دا غواړم چې موږ دومره حده پورې مهنت وکړو چې خپل محله خپل علاقه داسې علاقه او داسې محله جوړ کړو خو هغه یوازې به امام صاحب مولوي صاحب نه کیږي دا هغه لپاره به تاسو خپل ژوند بدلوئ دا هغه لپاره به تاسو کوشش کوئ دا هغه لپاره به تاسو مهنت کوئ نو دا هغه نرستو ما موږ ته داسې معاشره نصیب کیږي او الحمدلله زه فخر کوم په نور علاقو کې چې څومره بے حیايي ده دومره زموږ په علاقو کې نشته ده په نور علاقو کې چې څومره بے دیني ده دومره بے دیني زموږ په علاقو کې نشته ده الحمدلله زموږ محلې د ډیرو خرافاتو نه د ډیرو ګندونو نه بچ دي او داغه بچ کېدل یو وجہ تاسو ذمہواری ده چې صحاده پر تاسو خپل ذمہواری هغه پورا ساتای زه دا غواړم چې تاسو خپل ذمہواری پورا ادا کړئ څومره چې الله او د الله رسول په تاسو نه تقاضا کوي څومره چې الله او الله رسول پاکه باندې خوشحاليږي نو الله دې موږ لا په دې خبرو باندې د عمل توفیق نصیب کړي